ټولو نه اول یاد ساتئ خبره ده د اعتکاف په ابتدا کې دا یو ستاسو په وړاندې زه استعدا او درخواست دی چې اسې به جماعتونه نه ډکوئ. مقصد مدی خبرې دا دی چې لس او پنځه پکې سم صحیح ختمونه نشئ کولای، هر شپه پکې قیام پکې نشئ کولای، تهجد پکې نشئ کولای، ښه صحیح دا شپې ډکې د عبادت نه نشئ تیرولای، نو بیا د بل انسان موقع په هغه مسجد کې مه ضایع کوئ. زه یو ډیر بیکار او بې خونده یم. مثال کې زه اعتکاف اسې بس په جماعت کې پروت شم دي ته زه اعتکاف وایم، دا اعتکاف نه دی. بل انسان دی هغه تکړه دی، هغه په دې کې 15 او 10 ختمونه کا او شپې پکې تهجد کا او پکې قیام اللیل کا او یو تکړه سړی دی، عابد انسان دی، په کار ده چې زه خپل ځان په ځای باندې موقع هغه له ورکړم. نن سبا والله عالم دا اعتکاف په کوم نیت باندې خلک کا، بعضې خلک یې آرام په نیت باندې هم که چې پکې ودي. په بهر معاشره کې یې څه خلکو سره معاملاتي د هغې نه سیټ کېدو په نیت باندې هم که چې زه د 10 ورځې به تر په آرام کې یم، دا صاحبانو اعتکاف نه دی، دا توهین دی. او بیا چې کوم دا نوجوانان، خصوصا نوجوانان، تاسو په سوشل میډیا باندې بیا د هغې چند ویډیانې نازیبا حرکات تاسو وګورئ چې درې کسان سره راجمع شوي دي او په هغه اعتکاف کې ناست دي او د هغوی څه شی که سره په موبایل کې افاظ. زما خلیفه صاحب ته دا خواست دی او زمونږ نه لاندې چې څومره ادارې دي، مساجد دي، دربارونه دي، د لوړګي صاحبانو، زموږ مدرسه ده، زرغونی مسجد، څومره کسان پکې کینی په هغو باندې ځان سره موبایل راوړل مونږ بد کړي دي. شرط به پکې دی چې موبایل به ورسره په جیب کې نه عامي او نه به ورسره خاص، یو به هم ني ورسره. چې کوم نیکان او صالحان او شیخان خلک وي هغو نه مخکې په قطار کې دا ځوانان ولاړي، هغوی نه هم هغه ځای ډک کا او بیا د دوی کرتوت. نو دا ذکر ته وایم دا سنت مؤکد دی.